جی زه د غزاله جاید مور یم کنه د دې مجبورۍ نه زه دې میډیا له راغلم او د دې غزالې چې څونه مینوال دي او زما سره دونه مرسته وکړي چې د 30 لکو روپو د لاسه زما زوی دا 3یم کال په جیل کې پروت دی ځکه چې پیسې نشته نو زه به په څه وجه باندې رازادوم خو زه د غزاله جاید مور یم او د غزالې په وجه باندې هغې چې څونه د خلکو په زړونو کې ځای پیدا کړی دی او د هغې څونه مینوال دي نو د هغې مینوال ته زما دا خواست دی چې زما سره د هغو د وس متعلق ما سره څه کولی شي هغه زما سره دی وکړي جی زه د غزاله جاید مور یم کنه د دې مجبورۍ نه زه دې میډیا له راغلم چې زما د اواز دې میډیا والا چوت کړي او د دې غزالې چې څونه مینوال دي او زما سره دونه مرسته وکړي چې د 30 لکو روپو د لاسه زما زوی دا 3یم کال په جیل کې پروت دی او هغو مخالفو خلکو زموږ سره روغه کړې ده خو د پیسو د لاسه خبره پاتې ده ځکه چې پیسې نشته نو زه به په څه وجه باندې رازادوم او جج کلیم خدای پاک خوشحاله کړي چې هغه جج هم ولا اوږد اوږد تاریخونه ولا ورکړي چې زه دوی به پکې یا کور واخلي یا به پکې پیسې ورکړي نو دا روغه د دوی اسیم شوې ده نو د هغه هم ګناه نشته د پولیس والا هم ګناه نه دی د هېچا هم ګناه نه دی خو ګناه د هغه سړي ده چې زما نه کور ارزان خرڅ کو او بیا رانه پیسې وتښتولې او بیا راته یو تاریخ راکوي بل تاریخ راکوي یو تاریخ راکوي بل تاریخ راکوي خو زه د غزاله جاید مور یم او د غزالې په وجه باندې هغې چې څونه د خلکو په زړونو کې ځای پیدا کړی دی او د هغې څونه مینوال دي نو د هغې مینوال ته زما دا خواست دی چې زما سره د هغو د وس متعلق ما سره څه کولی شي هغه زما سره دی وکړي که د چا لږې وس کېږي که د چا ډېرې وس کېږي او زما زوی د 30 لکو روپو نه په جیل کې بندیوان دی او کور چې مې خرڅ کړو نیمې پیسې مې مخالف خلکو له ورکړې نیمې پیسې د جرګې د مشر وتښتولې وی خوړی نو د الله د رضا دپاره زما سره دونه تعاون وکړئ چې زما له دا پیسې راکړئ چې زما دا بچی د جیل نه آزاد شي